بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 35 نمبر درس. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وكم لأتباعه وبارك وسلم عليه. تاسو ته مخکې د دې مسلې وضاحت شوی چې دا متکلمین چې وجود د سوانع تعالی بری تعالی ثابتي استدلال کوي د وجود د مصنوع او د مخلوق نه. ما درته ویلو کنه استدلال سو طریقې وي دوا، یو په طریقې د برهان لمی، بل په طریقې د برهان انی. دی کومه یو اختیاري طریقه د برهان انی د اثر نه استدلال کې موثر باندې دم ویلو کنه. دی خو دا اثر او د مصنوعات او د مخلوق اول د دې حقایق ثابتې چې دا غوړي موجود دي، د امور موجوده فی اعتقادنا د په نفس الامر کې موجود دي. په دې کې یو طایفه مخې تراغلی و چې هغه بیا منقسم و خپل کور کې درې طایفو ته، چې یو عنادیه و چې هغه ول داسې وهمیات او خیالات دی، هغه دا خبره کول. یو عندیه و هغه ول دا زموږ د اعتقاد تابع خبرې دي، بس د ذهن د ذهن تابع خبرې دي، ذهن د ذهن تابع خبرې. که ذهنیت او اعتقاد جوړ شو چې تود دی خو تود دی کوي چې بیره ده نو بیره ده. او درې مداوه چې رمون نه پوهیږو. دې به خارج کې مثال په خپل زمانه کې مندرکم. زمون دا مسائل حق نه دي، لکه مسله د استمداد بالصالحین، استمداد بالانبیاء بعد وفاتهم معجزتن، یا د اولیاء استمداد کول کرامتن بعد وفاتهم، یا مسله د توسل د زوات فاضله وراواله، یا د عام مسلې د کم چې مختلف ګرځولې شوې دي په دې موجوده دور کې دا ټولې مسلې راواله. د دې باره کې هم د دې مولیانو درې ډلې دي. یو عنادیه ده لکه وابیان او پنځپیریان، ای بیخي نه مني، عنادیه دي ښه ورسېدلی. او یو ورکې سدي عندیه دي، هغه وی دا به زمون پني ثابت نه دي، نو بس دا زمون پني زمون ورته عقیده ده دغه نشته، دا زمون د ابتدا نه دي ثابت. زمون د پنځپیریانو پني باندې ودانې نه دي ثابت. لکه بعضی وی کنه ویره بس وی ټیک د علم غیب اطلاق بشوي، غو زمونږه کافرو پني سپیدا اطلاق ټیک نه دي. د اطلاق زمونږه کافرو نه دی کړي، بس داغي پني دا ټیک نو وای کنه وای دا ورکیندیه شو. او دریم دی مولیانو کې دا خونانی دا ختم او دا خیراتونو والا، او یره مونږ نه پویګو په دې مسله. دا لادریه دی ښه یاغي سوې مونږ نه پویګو، بس نو دا لادریه شو. ولکه تاسو پوه شوي. نو ما درته ویل چې ماتین په درې وړه ول د منځ نه دا خندو بسي، دا خند چاول بتاته د مصنوع حقیقت او وجود ثابتوم. نو چې دا مې ثابت کو نو بیا د دین استدلال کوم چې سوانیم شتا، ځکه دیش تن و غم شتا. نو یو دو فرقی هغه وی چې عنادیه او عندیه و په خبره باندې پوښولې کنه. ناغي باندې مخ کې عبارت کې رد وکړو حقائق الاشیاء ثابتتون. ما درته ویل کنه الامور الموجوده فی اعتقادنا ثابتتون، یعنی موجودتون فی نفس الامر والخارج. ولکه پوښوي په څو فرقو باندې رد شو؟ په دوو. امور موجوده زمون په اعتقاد کې دا موجود په نفس الامر کې دي، هڅ خیالات او وهمیات ندي کما قالت العنادیه بغیر دش.
او نه تابع د اعتقاد دی او نه تابع د ذهن د ذاهن دی کما زعمت العندیه او سوی والعلم بها متحققنا غرض د ماتنا د دې عبارتنا رد پاغا درې میډلې د سوفسطیو چغاله دریه دا چغې مونږ ته په علم نشتا مونږ ته پته نشتا چې موجود دي کنه دیوی چې ګوره والعلم بها علم پدغه باندې پدغه امور موجودو باندې متحققونه یعنی ثابتونه پرون تعویل دي چې ګوره تحقق او ثبوت او وجود او کون الفاظ مترادفه دي نو علم په متحقق دی یعنی ثابت دی دی کې دا یو د بل قیم مقام ګرځېدي شي ګر نو علم په متحقق دی نه خدا سے دا چې ګنې وهمیات او خیالات دي او نه دا سے دا چې تابع د ذهن د ذاهن دي یا د اعتقاد د معتقد دي او نه دا سے دا چې ګنې علم په نشتنا علم په هم څه دی متحقق دی او ماتین د سي عجیب کارو کو لکه کم کار چې ابن حاجب کاکا کړو ابن حاجب په کافیه کې څه کړی دي فی الکلمۃ لفظ ودعاء لمعنى مفرد مفردا مفردنا او بیا سوی وهي اسم وفعلنا او بیا سوی لانها اما ان تدل على معنى في نفسها او لا الثاني الحرف والاول والاسم او بیا سوی والاول اما ان يقترن باحد الازمنه الثلاثه او لا دا ټول تقریر شروع کړي دي او بیا اخر کې سوی وقد علم بذلك حد كل واحد منها دا وی کنه وی چې جامع تلاړ شي او دې ځکه د لحاظ د درې قسمت د طبيعتونو د طالبانو شوي دي د مبتدی د متوسط او د منتهی د غبی د زکی او د گزاری حل دا غي د طبيعتونو خیال شوي دي لحاظ شوي دي کم چې پوي سړی وي زکی وي الکلمۃ لفظنا لمانا مفردن مفردین مفردنا الګه پوي شي کنه اده زکی پوي چې اسم او فعل او حرف یادای اسم کلمه ده کنه ده فعل کلمه ده کنه ده حرف کلمه ده کنه ده او چې گزاري هل یغه ته وی چې وهي اسم وفعلنا وهي اسم وفعل اپدی باندې پوښ و حرفونه او چې بیخي غبي دی هغه ته وجه د حسر بیانې لانها ذکر دا کلمه بخاری نیوی یا بدلالت علی معنا فی نفسها کوي یا به نه کوي ورته شروع شوی دا سه دم د څه کړي دي د لحاظ د تردید هر ډلې د سوفسطایي کړي دي په یو عبارت کې د دوه فرقو رد سو کوله کداغي لحاظ مخ کې عبارت کې کړي چې وهمیات ندي خیالات ندي مړه خدای دې غر کا تابع د اعتقاد ندي حقایق د شی ثابت دي نفس الامر کې دا چې زمون اعتقاد کې دا کوم امور موجوده دي نو دا په نفس الامر او خارج کې موجود دي اسی وهمیات دي تړون دي صد اسمان درته نخ کاریږي اسی تابع استاد اعتقاد دي دا کتاب نه دي صدا په خارج کې موجود نه دي صفه غیره دو او هغه درې می چې هغه ویل چې لکه مونږ ته پته نشته مونږ ته علم نشته وی علم په دی باندې متحقق او ثابت دی لیونیا ولکه پونه شولې پچا باندې ردو کو تدری واړو باندې ردو اوس دې ځکه یو ای بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وباحوالها یعنی علم چې کوم دی دا ثابت دی په حقایقو د دغه موجوداتو د حیثیت د تصور مطلق نه او د حیثیت د تصدیق مطلق نه او په احوالو د دغه حقایقو باندې مراد د احوالونه د دغه حقایق او صفات عارضه دي لکه حدوث لکه امکان
لکه عینیت د دې لکه عرضیت د دې دغه تنه مراد په خبره باندې پوښولې کنه نو علم په حقایقو د دغه چې دغه تصورات د دې دی او تصدیق د دې دی تصدیق په ثبوت د دې دی په احوالو د دې دی نو دا متحقق دی دا وهمیات او خیالات نه دي او د سنشت جګنه علم په نشتا علم په متحقق او ثابت دی وقیل سره غرض د شارح دفع د سوال الله صدې لکه دفع د سوال الله اصل کې بچي تا ودا قاعده ویلې ښه چې حکم د ضمیر حکم د مرجع وي ضمیر حکم سوي چې کوم د مرجع حکم یې هغه د ضمیر حکم وي دا بها کې دا مجرور ضمیر چې ده کنه محلن بها دا ضمیر مجرور د دې مرجع څه شی ده حقایق الاشیاء مرجع څه حقایق الاشیاء او حقایق الاشیاء سوا مبتدا وا دغه حکم سوا مبتدا موضوع وکنه وا ثابتتون خبر وکنه نو چې دې ځکه دا بها ضمیر د دې مرجع حقایق الاشیاء تا واغست نو د دې حکم هم مبتدا شوله والحكم والعلم بها دا مبتدا ده او متحققون دا به خبرې اوس راشه هر کله چې دا سوا چې ضمیر ته حکم د مرجع ثابت وي هغه مبتدا وا دا مبتدا شو هغه محتاج ال الخبر او دا محتاج ال الخبر دی ټیک شو دی اوس یو بل قاعده متاز د کړي وا هغه دا دی چې اضافت د جمع ته مفید د استغراق وي الجمع اذا اضيف الى الجمع يفيد الاستغراق وبالفاظ دیگر الجمع اذا اضيف الى الجمع فمفاده الاستغراق جمع چې مضافت شي جمع ته مفاد سي استغراق الګه پونه شولې نو دلته خدا بها ضمیر دا راجیو حقایق الاشیاء تا حقایقم جمع وا جمع د حقیقت وا الاشیام جمع وا جمع د شیوا او اضافت د جمع تراغله پونه شولې نو داغي مفاد څه شو استغراق ولکه مفاد څه شلو استغراق نو د دې مرجع خو اغوا حقایق الاشیاء مرجوا داغي مفاد استغراق نو دلته بد دې مفاد سي استغراق وي ولې ضمیر ته حکم د مرجع نه وي پوه نه شو په خبره باندې د نقطې تم فکر دی کنه نو اوس سوال د دې چې حقایقم جمعوا اشیام جمعوا اضافت د جمع ته مفید د استغراق وي نو معنا دا شوا چې علم په جميع حقایق باندې او په هر یو فرد د افرادو د موجوداتو باندې دا متحقق دی او حال دا دی چې علم بجميع الحقایق او په هر یو فرد د افرادو د موجوداتو دا متحقق نه دی دغه حقایقو کې بعضی مشاهدات دي لکه ته یو حقیقتي او زما مشاهدي زما علم پتا متحقق دی اسمان زما مشاهد دی علم زما پاغي متحقق دی کتاب زما مشاهد دی علم زما پدی متحقق دی دا میک زما مشاهد دی علم زما پدی متحقق دی خو پدی حقایقو کې څه حقایق داسې دي چې هغه هنوز یا مشاهدي زما ته نه دی راغلي مشاهد زما نه دی نو علم پاغي متحقق خو نه دی او استاد دینه فهمیږي ول علم بها متحقق چې علم په هر یو فرد د افراد د موجوداتو د حقایقو دا متحقق دی والامر ليس كذلك او دا ځکه چې دا بها ضمیر د دې مرجع سوا حقایق الاشیاء لو التقوا حقایق الاشیاء کې اضافت د جمع ته مفاد دغه استغراق نو دلته هم دا علم په هر یو فرد د افراد د حقایقو سي متحقق وي او حالان کې دا څه نه ده دا په یو طریقې سره په یو طرز باندې سوال شو الکه سوال په کم طرز باندې شو په یو طرز باندې شو طرز ورته بدل کا همدغه سوال نه کپدی دا درته اساني د سيادت کې پروانه کې شریحینو دا طرز اختیار کړی دی چې ګوره رورا
والعلم بها کې بها ضمیر راغی دا بها کې دا ها ضمیر دی پوښولي او د دې مرجع چې کوم دی حقایق الاشیاء دی او حقایق الاشیاء کې د الف لام چې دی دا څه دی وایا د استغراقی دی نو معنا دا چې علم په ټول حقایق د موجودات باندې په هر یو فرد د افراد او دغه موجودات او د حقایق د متحقق دی حالانکه نه دی متحقق ډیر شزونه تنه بار دي ولکه هغه حقایق چې هغه د قبيله د مشاهداتو نه دي هغه باندې علم متحقق دی تا ته په یقین ثابت دی دغه د علم په معنی د یقین دی ښه ته مستمخ کې ما ویلو چې کلام دوه قسمه دی یو د قدماو دی یو د متأخرینو دی د متأخرینو دا کلام چې دی کنه ګورې دی کې منطق را د نشوي دی اصطلاح د مناطق مختاره کوي نو علم دلته مرتبه د ځوان مراد نه ده مرتبه د شک مراد نه ده مرتبه د یقین مراد ده نو معترض وایي چې دا بها کې دا ها ضمیر دی راځي دی حقایق الاشیاء ته الف لام استغراقی دی دا غینه خدا فهميږي چې یقین او متحقق معنی خو موږ ثابت کړي وکنه چې یقین ثابت دی په ټول وایا حقایق د موجودات باندې او په هر یو فرد د افراد د دغه موجودات او د دغه حقایق باندې یقین حاصل او ثابت دی او شرط حاصل سپکه د قبيله د مشاهدات نه دی باغی خو به ثابت وي او چې کوم پکې د قبيله د مشاهدات نه دی باغی باندې یقین نه دی ثابت کنه مړ ته څنګه وای چې علم به متحقق ولکه پوه شوي داغه نه چا جواب کړي ا جواب دا سیدی چې دلته عبارت کې حذف د مضاف دی چې والعلم بثبوت تلك الاشیاء والعلم بثبوتها ها ضمیر چا تراجم حقایق الاشیاء ته حقایق الاشیاء مو وایزه ضمیر و تراجی ک بس والعلم بثبوتها متحقق علم په ثبوت دغه متحقق دی نو بیا دغه اعتراض کم تواری دی دو یا غوس نه واری دیږي خود دغه جواب علامه صاحب ته خوخ نو ناغه پیرت کی پقیل سرا چې چا خو بدا ویلی چې دلته تقدیر لګاو او دغه اعتراض نه چې کم واری دیږي دغه نزان خلاص کغه تیرواله ودا سه مکوا بلکې دسه وکا چې ټیک دا بها کې ضمیر راځي که حقایق الاشیاء ته هغه کې الف لام استغراقی مال جنسی واخلا ولکه سی مالا جنسی والا چې جنسی والا نو تقدیر بداسي شيخه العلم بجنس الحقائق علم په جنس د حقایق خبره باندې پیږي کنه ناغس دی واقع او ثابت دی په نفس الامر کې نو اعتراض د منزلاړي اعتراض څه شو زویا هغه د منزلاړي الکه څنګه د منزلاړي وګوره داسې د منزلاړي سوفسطیه فرقه چې وا اغي سکول په ایمان وایا اغي دا کار کړو کنه چې اغي دلته صلیبه کلیه خودلې و دا درې وړه ډلې چې راغونډې کې په ایمان وایا اغي کایل د سلب کلیو کنو څنګه لکه د سلب کلیو ګورا سوفسطیه فرقه چې وا هغه منکر وا په طریقې د سلب الکلی ای اغي د جمی حقایق الشان انکار کولو او بیا د تحقق د علم نه به تلک الحقایق اغي منکر وکنو ای سوفسطیه فرقه چې وا اغي خدا سي نه ویل چې د اسمان منم زمکه منم انسان نه منم اغي د ټول حقایق د شو د وجود نه انکار کړي دي چاته بالکل کړي ټول ته وهمیات او خیالات وای چا دا ټول د خپل اعتقاد تابع ګرځولې دي چا د ټول بارکې ویلي چې ماته پیلم نشته اغي سل بكلی کې خود وکینه خو قائل د صلیبی کلی شو کني شو خچ شو دا خو قاعده مسلمه ده چې نقیض د صلیبی کلیه څه ده موجبه جزئیه ده نقیض د صلیبی کلیه موجبه جزئیه ده چې نقیض د صلیبی کلیه موجبه جزئیه ده نو دلته الف لام سو اخلا جنسی والا
ته چې جنسي دی واغستو نو بیا دلته وای الف لام جنسي شو او دې کې کمیت د افراد مبین هم نه دي او چې کله په جنس کې کمیت د افراد مبین ني نو دې ته قضیه محمله وای دا محمله شو او قضیه محمله په قوت د جزئیه کې وي نو دا راغو ایجابي جزئی راغی چې ایجابي جزئی راغی د سوفسطایی هغه سلبي کلی په ورمات شو منقوش شارح وای چې الف لام په حقایق الاشیاء کې استغراقی ماخلا د جنسی واخلا چې جنسی دی واغستونو دی کې کمیت د افراد مبین نه دی دا په قوت د محمله کې شو او قضیه محمله دا په درجه د جزئیه کې وی نو هغه سوفسطایه فرقه هغه قائل د سلبی کولیو یو فرقه پکې داسې و چې هغه وایا دا ټول حقایق د شیو دا وهمیات او خیالات ګڼل یو فرقه ورکې داسې و چې هغه دا حقایق د شیو جمعي دا ټول چې دی تابع د خپل اعتقاد ګڼل یو فرقه ورکې داسې و چې هغه دا ټول حقایق او دا ټول موجودات د دې باره کې د علم نفي کول چې موږ د پته نشته نو ګویا کې هغه قائل د سلبي کولیو او نقیض د سلبي کولی سلبي جزئی وی د سلبي جزئی په د سره ولي چې الف لام په کې جنسي والا والکه په دې باندې پوښښ وکړ نو چا چې دا ویلي دي چې دلته حد لا وای مضاف مقدر کنو په غیرت کوي او الف لام جنسي ولي په غي په دغه طریقې سره دی رات کوي والکه تاسو پوښوي اوس وته ګورخه وقيل ویلي شوی دي المراد مراد سدي والعلم بثبوتها العلم بها مو وایا علم بثبوتها وایا مضافر کې مقدر کا للقطع د وجد قطعنا چې بانه زکه دا خو یقیني خبره ده چې علم په بجميع حقایق الاشیاء نشته دي او په ثبوت د وایا په ثبوت د جميع الحقایق خوشته کنه په نفس الامر کې خدا موجود دي کنه ودا خو یقیني خبره ده چې ستا علم وایا په ټولو حقایق باندې نشته دي خدا ثبوت د ټولو حقایق خوشته کنه د علم په ثبوت د دي علم په ثبوت د ټولو حقایق خوشته کنه نشته دا خوشته کنه تمره خو ته پوهی کنه چې دا ټول حقایق موجود دي کزما علم پینشته خو نه دي خو ما ته خدای علم شته کنه چې وایا دا ټول حقایق موجود دي نو چا ورکه اعتراض نه ځان خلاصول سی ویل دي هغه ورکه ثبوت مقدر کړي دي او دته دا جواب خو نه دی نو دې سوي چې ول جواب او صحیح جواب دادي چې ان المراد الف لام استغراقی مالا مراد نه جنس والا جنس د حقایق وایا ردن د پاره د رد پاغه چا چې هغه قیل د سلبی کولیو ردن د پاره درت القیلین پاغه سوفسطایو باندې چې بیان نو جاغي ظالمانه وي چې لا ثبوت لشی من الحقایق چې بالکل ثبوت نشته د پاره د یو شی د حقایق او نه علم شته مونږ په ثبوت د یو حقیقت او نه پادم ثبوت د حقیقت نو دا غوډه ورته سویل چې علم پښتان ایجابي جزئی وکړو کو نه کو چې ایجابي جزئی وکړو نو څوک چې قائل د سلبي کولی په غیرت راغی کرانه غلې او نقیض د سالبی کلی موجبه جزئی وی کنه وی نو دغه جواب صحیح دی نو تفتازانی دغه جواب وکړو خلاف للسفسطائیه اغه زړی خبري چې غدري خبري د درې ډلې د دی وی هغه د سبب بیا شروع کیږي چې سبب کتاب ډیر ویل کیږي او کپدی پوښوي خو ډیره خدا او کني پوښوي ما ته چې سبا درته پاسان جدا ترس کې بیا وایا ستاسو په حاله پوښوي بس سید سبب به وایو سبب